الحمد لله الذي جعل النار على خليله جعل النار على خليله بردا وسلاما وأنزل على عيسى ابن مريم مائدة وطعاما وأسمع الكليم على الطور سيناء وحيا وكلاما وكشف عن أيوب بعدما غلب عليه مرضا وسقاما ورد البصر على يعقوب إذ جاء البشير بشيرا وأماما وسخر لسليمان إنسا وجنا وريحا وغماما وقرب محمدا حبيبا بالمعراج قاب قوسين إعزازا وإكراما ووعد الكافرين والمشركين في النار دواما وجعل الجنة للموحدين مقاما أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له لا مثيل له ولا مماثل له لا ند له ولا ضد له لا مد له ولا مد له ولا مد له ولا ممد له أحد صمد لم يلد ولم يولد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن
من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. زما معززینو، دا کومه میاشت چې روانه ده، دې میاشتې ته د ذوالحجې میاشت وایي او اسلام کې د دې میاشتې ډېر لوی مقام دی. اولنۍ کومې ورځې چې دي احادیثو کې راځي پدې کې یو روزه نیول د یو کال برابر ثواب لري، او بیا د نهم ذوالحجې د عرفې د ورځې د روزې ثواب نبی پاک وی الله دې د انسان د 2 کالو گناهونه معاف کړي. بیا ورپسې د اختر ورځې او پاغې کې د ټولو نه قیمتي عمل د خپل قربانی د څاروي ذبح دا او هغه د الله په نوم باندې قربانی کول دي چې دا غي په اول ساز کې باندې الله د انسان بخشش کوي. او حدیث پاک کې راځي چې دا غي کرونا دا غي خاشنا او دا غي تشمیتیازي با دومره قیمتي چې د قیامت په ورځ باندې به د انسان د عمل تلف هغې درنیږي. دارنګې په دغو اعمالو کې یو عمل چې قرباني ورته وایي دا د ابراهیم خلیل الله یادګارو. ډیرو مسلمانانو بعد ابراهیم خلیل الله فدغه یادګار باندې عمل کړي او د ابراهیم خلیل الله یادګار به را تازه کړي. خو ګوري څنګه قرباني دا د ابراهیم خلیل الله عمل نو دغه رنګي بل مسلمان چې قرباني کوي دا بد ابراهیم خلیل الله عقیده خپلای. کوئی انسان قربانی کوي خو عقیده ابراهیمی نه ده نو دغه قربانی بے زیده. کله چې د انسان عقیده د شرکی نو کو هر څومره قیمتي څاروي قربانی کی درب په دربار کې د شرک سره دغه قربانی نه قبلي. چې منګ او تاسو خپل عقیده ابراهیمی جوړک د ابراهیم خلیل الله تذکرہ قرآن زې په زې باندې کړی دا. کله الله رب العزت فرمایي ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. یقینا ابراہیم علیہ السلام خامخا صبرناک انسانو دیر زیاد دردیدن کے انسانو دا اللہ پا دن باندے بدردی دو چکل بداغی دا اللہ دا دن نقصان کے دا منیب اللہ رب العزت تا دیر زیاد ورگرزیدن کے انسانو. سورت ہود 75 نمبر آیات کے وہی ابراہیم صبرناک انسان دردمند انسان او اللہ رب العزت تور گرزیدن کے انسان. سورت نحل کی راضی یوصل شلم نمبر آیات کی ان
ابراہیم کان امتا قانتا للہ، یقینا ابراہیم علیہ السلام یو امتو، ان ابراہیم امتا، یقینا ابراہیم امتو. التا مفسرین دیر معنی کئی، یو مانا د امت کئی معلما للخیر. ابراہیم خلق تا د خیر خودن کے امت چاہتا ہوئی چه خلق تا د خیر خبری خائی، خلق تا د اللہ دین خائی، دقت امت ویلیش. بعضی مفسرین وی ابراہیم خلیل اللہ یو دے خو اللہ تا امت ویلے دے، زکا انسان یو کار د ډیرو خلقو کو. کلا کلا یو انسان یوی خو کار د قوم کئی، کار د وطن کئی، کار د کلی کئی، دیتا امت وی. او کله دسی چې رجسٹر پی ډک شي په نومونو باندې خوئی بے خوانده د کار نئی، هغه ته امت نه ویلې کی چې په زرګونو باندې خدا خیر خبره وتیوانه وي، د خیر سوچ نه چې زمانہ خلکو ته خیر ورسی، مسلمان ته فائدہ ورسی، ټول عمر د ضرر سوچ، ټول عمر د ضرر فکر، ټول عمر د بل مسلمان د پکو د والو سوچ او فکر. ابراہیم خلیل اللہ تا اللہ امت وی د خیر خبر خلق تکودن کے، د فائدے خبر خلق تکودن کے. ان ابراہیم کان امتا، یقینا ابراہیم علیہ السلام امتو، قانتا للہ، عاجز کون کے وہ اللہ تا، سرد دین چکاری ډیر کو خو عاجز کون کے او. زن انسان د کار نه یو تکبری زیاتی، غروری زیاتی، کچرته لږ وخت کې کم د خیر کارو کی نو هغه هم ټول ملک به پسار راخسته. ابراہیم خلیل اللہ کار د ډیر مخلوق کو او بل طرف ته عاجزی پکېوا. قانتا للہ، عاجز کون کے وہ اللہ تا، حنیفا مائلو دا ہر باطل دن حق تا. حنیف لفظ قرآن کی د ټولو نه زیات د ابراہیم خلیل اللہ په صفت کې راځي. او حنیف هغه چاته وي چې هر باطل دین داغنه نفرتی، داغن را میلان کئی، داغن را کگیگی و حق دین ترازی. دیتا ابراہیم حنیف ویلش. دا ابراہیم علیہ السلام په صفت کے حنیف دا دی دا وجه نرازی چه اغا دینونا چه در رب پا دربار کے اغا محبوب ندی، غورا ندی، قبول ندی، داغین اغا مائلو. یہود و نصارا اغیب امویل چه ابراہیم خلیل اللہ زمان مشر دی. یہود بویل ابراہیم خلیل اللہ دا یہودیو، نصارا بویل ابراہیم خلیل اللہ نصرانیو. زنی دسی مشری ارسو کوئی چه دا زخپل مشر جوڑ کو، ارسو داغا پا مشری بانے فخر کئی. ابراہیم خلیل اللہ دس ہستی تیرا شوی دا چی یہودم داغا پا مشرعی فخر کو چی دا زمانگ مشر، نسواراؤم داغی پا مشرعی فخر کو اغی ویل دا زمانگ مشر. قرآن رالے و داغا اختلاف ختم کو، قرآن کے آیاتون رال. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلما. او د دنیا یہود و نصارا و آوری ابراہیم خلیل اللہ نہ یہودی او نہ نصرانی بلکہ دا ہر باطل دن نہ حق تمائلو.
او الله تتابدار انسانو الله رب العزت تتابدار انسان د دې د وجه سورۃ صافات کې چې کله د ابراهیم خلیل الله تذکرہ کوي نو التوي اذ جاء ربه بقلب سلیم کله چې ابراهیم خلیل الله خپل رب تراله دروغ زړه سره اذ جاء ربه بقلب سلیم د ابراهیم خلیل الله زړه روغ د شرکیاتو نه د ګناهونو نه د غلط اعمالو نه د غلط عقایدو نه سلیم دا د ابراهیم خلیل الله په صفت کې راځي قلب سلیم هغه زړه ته وایي چې شرک پکې نه د مخلوق مینه پکې نه کم د خدای تو مینه چې دا هغه د یو الله سکي دانه چې د خدای تو مینه رالی او مخلوق لای ور کوي مخلوق سب مینه کې خود مخلوق دا پلار دی د پلار ولې مینه به وسکه دا مور دا د مور ولې مینه به وسکه دا زوی دی د زوی ولې مینه به وسکه خدای تو مینه به مخلوق لنه ورکی ابراهیم خلیل الله دروغ زړه والا انسان د ابراهیم خلیل الله د دعوت آغاز د کم ځای نه کیږي د خپل کور نه کیږي سورۃ صافات کې الله فرمایي اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون کله چې پلار ته ویل او قوم ته ویل دا تاسو د چا بندګي کوئ قربانی دی وکړه سنت ابراهیمی دی راجوندی کړه خو عقیدم ابراهیمی جوړه کا قربانی به دی حل قبلیږي چې عقیده دی ابراهیمی ابراهیم خلیل الله قوم توي پلار توي ماذا تعبدون داتا سود چا بندگی کوي افکن آلہتن دون اللہ تریدون آیا د دروغ خدایان سوا د الله نتا سواړی هغه اصلي رب پرخې دی او په خپل لاسو جوړ بوتان مخلوق داغي بندگی کوي فما ظنكم برب العالمین ستاسو څګمان دې پر رب العالمین باندې هغه ذات پرې دی او د کمزوري مخلوق بندگی کوي عبادت کوي پر رب هم څګمان دې چې رب هم پرې خېری دا د ابراهیم خلیل الله دعوت دی دا د ابراهیم خلیل الله تبلیغ دی فنظر نظرة في النجوم د قوم د اختر رضوا خپل بوتان هغه ته قسمه خوراکونه یې د قوم د عقیده وا چې دا زمون خدایان دي منګه چې میلې تلال شو واپسې کې رازو نو زمونږ د خدایانو په زمونږ په دې خوراکونو کې برکت چلی خیر به پکې چلی نو زبې چرا شو مونږ به د دینه خوراک کو قوم په شریک باندې صلاح وکړه چې راځي د ابراهیم لبم دعوت ورکو کدارا سمیلې تلال شي او متاثر شي او زمونږه پاکی دراشي زمونږه په دین باندې راشي نو څکسان رااله ابراهیم خلیل الله له دعوت ورکو چې زمونږ سره لاړ شه زمنګ د اختر ورځ ده زمنګ د کثرت نه به متاثر شي مسلمان به د کثرت نه کلم نه متاثر کی نن سبا مصیبت دا دی چې ګڼ ویني دا په حق دي دا وګوره ډیرواله کلم سبب د حقانیت نه دی په یو دور کې دا څوک نشي کولای چې انبیا د کافرو مقابله کې ډیر هر دور کې حق پرست کم خواغه د دین نه دی متاثر شوی چې دی ډیر دی
یا بدای من اوهی یا بدای من لا سزاګانې راکړي یا غنې د دې عقیده صحیح ده ځکه دا ډیر ابراهیم خلیل الله یو دې پلار مو سره نه دی قوم وسولان نه دی رال دعوت ورکو چې زمنګ سره لاړ شه ابراهیم خلیل الله د مخکنا یو قسم خوړلې چې زما به پرب قسمی زبستاسو دی خدایانو ته څه طریقه جوړوم یو ځل بم د دې جوړلی خدایانو نه خلاصو دته موقع په لاس ورله چې نن ځان ټول کله را ته خالی کیږي یوازې زب پکې ما او دا ټول په ټول میلې تزید اختر ورځي نن ډېر خپل موقع ده کسان رال ابراهیم خلیل الله دی ول من سره لال شه میلې تلاش فنظر نظرة فی النجوم ابراهیم خلیل الله پر تستور توکتل د کافرو بد عقیده وا چیرې دستورو نه معلومات کیږي او دستورو نه انسان خپل خواله او خپل بدواله معلومه نجومیان چوته وي ابراهیم خلیل الله داسې چلو کو او دی ویل انی سقیم زلق بیتو بیتما انی سقیم اخی ول چې زاد دستورو نه معلومات کړي نو حالات به ټیک نه او ابراهیم خلیل الله یو موحد انسانو هغه چې زما کلی کې د شرکیات کېږي او زه د بس قطبیت کې ما نه مسلمان با کلم قطبیت کې نه چې د علاقه د شرکیات وګړي د په کلی او محله کې د شرکیات کېږي او دا دیکھه خوشاله ابراهیم خلیل الله تو عزتا سوت سره میلې ته نشمتلې انی سقیم زبی چرته ما زبی تو بیت ما فتولوا عنه مدبرین پس وګرځید ددنا د تشارا ګرځون کی قوم روان شو د طرف ته شاکړو میلې طرف ته مخ کړو خلق میلې ته روان شو کله چې خلق وته ابراهیم خلیل الله کور تلاړ یو زبردست برګې د کور نه راواخست او د خدایانو خواته ځان راورسو کم چې د مشرکانو خدایان قران وی فراغ الی الہتهم ابراهیم خلیل الله را له د خدایانو تا فقال الا تاکلون خدایانو ته ابراهیم خلیل الله وی خوراک ولنه کوي مختلف خوراکونه ته پراته دي مشرکانو په دې عقیده کې دي چې موږ واپس راځو خدایانو په کې خیر او برکت چلے به موږ خورو ابراهیم خلیل الله د قیامت د ورځې پورې موحدین ته دا خبره کوي چې دا خدایان دومره کمزوري دي دومره عاجز دي چې دا جواب هم نشي ورکولی او دا بدبخت دغه عبادت کوي نور په دې هغه پویدو چې ابراهیم خلیل الله ته وی الا تاکلون خوراک ولې نه کوي اپ دې پویو چې دا مالا جواب نه راکړي خدا خبره د دې د پاره کوله چې ما او تاسو سبق وکړي چې ګورې دا عاجز دي کتا سو چې نه تپوس به ته کړه وې کتاب لیدلې وې زمنګ بابا جواب ورکړي لکه دنن زمانی مشرک چې وای چې قبر لاړ شي چې ته سلام وکړي نو هغه جواب دل درکې ته سلام وکړي هغه دل جواب درکې ستا سلام هغه واورېدو او داغه جواب تا وانه ورېدو به خو مړې تی ته دومره به خواندې چې مړی ستا السلام علیکم اورېدو او هغه ته چې ژوندې او ځان ته ژوندې وې تا ولاړول کښوانه اورېدو پکار داو چې وعلیکم خدای اوریدلې لیکن ابراهیم خلیل الله تا ته دا عقیده کې چې ګورې دی جواب نشي ورکولې زه اوس خبرې کوم چرته یو مشرک را پانسي چې ابراهیم په اندسي شروع کړی دوه خبرت سو ویلې وی هغه به ول جواب ورکړي فقال الا تاكلون ابراهیم خلیل الله تو وی خوراک ولنه کوي مالکم لا تنطقون سدی چې تاسو زما سره خبرم نکوي ما څه خبره وکي کنه ولی خپه وي
ما څه خبرې ولې نه کوي فراغ علیہم ضربا بالیمین شروع وکړه پدای باندې په وهلو د خلاص سره ابراهیم خلیل الله په خلاص د مشرکانو خدایان را ایثار کړ دین توحید دا بہادری غواړي د انبیاو کوم دعوت چې دی دا زړورتیا غواړي دا بہادری غواړي ابراهیم خلیل الله زړه کې دا نه تیریږي چې نمرود برا سڅکې لار برا سڅکې قوم برا سڅکې چې زد هغه خدایان ټوټي ټوټي کو بلا ججک بغیر د سفروانه شروع پې کوي فراغ علیہم ضربا بالیمین شروع وکړه پاغی باندې په وهلو د خلاص سره یمین خلاص تموي یمین عربی کې قسم تموي دوانه معنی دلته مفسرین کوي مخکې قسم کړو تالله لاکیدن ناسنامکم زما د په الله قسم زبستا سدي بوتانو ته چل جوړو نو یای شروع به وکړه د قسم د وجه نه یای شروع به وکړه په خلاص باندې دوانه معناګانی سي فاقبلوا الیه یزفون رام خامخ شو د ابراهیم خلیل الله طرف ته چرا منډه والے چا خبر ویوړو میلې تا چراشی خدایانم ټول ګډ وډ پراته دي ابراهیم خلیل الله په تبرګو باندې والی دي فاقبلوا الیه یزفون رام خامخ شو د ابراهیم خلیل الله طرف ته چرا منډه والے میله پرې کوستاو د خپل خدایانو د دفاع د پاره را چې کله را ورسید قران کې بل ځای کې وایي من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین زمنګ د خدایانو سره دا کار چا کړي دي دا خود ظالمانو نه دي دا کم ظالم دي چې زمو خدایانو دا سي ګډ وډ گزارلي ابراهیم خلیل الله وتوي اتعبدون ما تنحتون آیا تاسو دا هغه چا عبادت کوي چې تاسو تراشلې دي خپل لاس دې تراشلې دي وګونه دی ول جوړ کړي سترګې دی ول جوړې کړي لاس دی ول جوړ کړي پکې تا و تراشلو او ستا مشکل کو شاشو تا و تراشلو طالب چې درکې تا و تراشلو تا جوړ کو تعالی صحت درکې والله خلقکم وما تعملون الله تاسو پیدا کړی وي او تاسو عملونه الله پیدا کړی دي ابراهیم خلیل الله توي عقیده دا جوړه کې چې تاسو خالق الله مخلوق ته خالق مو وای په خپل غوتو دی جوړ کوته دا زما مشکل کشاد د مشرکانو سره هیڅ جواب نو نو چې جواب نه پښتانه وي چې جواب وسره نه بیاغه جنگ جوړي نو د مشرکانو جواب سو قالوا ابنوا له بنيانا ويل مشرکانو جوړ کړي د پاره یو آبادی یو ناو ولا جوړ کړي او هغه د خشاکو نه ډک کړي او هغه ته ور واچوي او به د ابراهیم راونی سه پاغه ور کې ورګزار پکار داو چې په دلایلو څخه خبره کړي دلایل ونه بس وې نور خبرو باندې نه پويګو خدای ابراهیم وسوځي فالقوه فی الجحیم گزار کئ دلر پور کې جحیم ته ورواچوي جحیم د جهنم یو نوم دی او جحیم ورته ویلش قران وی فارادو به کیدن اراده وکړه په ابراهیم د سولو چې ابراهیم وسوځي په ور باندې فجعلناهم الاسفلین وګرځول منګه دغه نمرودیان لاندې اسفلین لاندې وګرځول په خپل خبره کې کامیاب نشي
پخپل خبره کی بالا نشو ذلیل شو ابراهیم خلیل الله ورتم گزار کو خور ونسو واقعا تاسو بار بار اوریدل دا دومره اوري د ابراهیم خلیل الله د سولو د پارا بلکې چې په هوا به مرغۍ تلا نو هغه به متناور زیدل او په علاقه کې به خلکو ویل که زما پلانکې کار وشو زبد ابراهیم د سولو د پارا یو ګېډه خشاک وړم دو ګېډه خشاک وړم دا کافر یو د سعادت خبره ګڼله چې موږ د ابراهیم نخلاص مفسرین وی چې ووري په دومره اندازه تیز بلکو چې به د ورغورځېدلو طریقه ورته نه وه معلومه چې اوسې ګورګزار څنګه ورته نږدې ورتلی نه شو نو شیطان ورته طریقه وښودله چې یو ټال به جوړ کړي ابراهیم به راونیسئ ټال کې به یې واچوئ او ټال له به دې کڼه ورکړي ټال چې کله د اور مین ته لاړ شي دلته به رسۍ کټ کړي په دې طریقه به ابراهیم خلیل الله وسوځه کله چې ابراهیم خلیل الله ټال کې واچو پرشتو ټال پاوا کې ونیو کله چې ټال پاوا کې ونیو حیران شو چې وسو ټال خبر اویزان شو شیطان وتراله وې خپل خزي سرتور سر راو باسه ټال بګولاو شي خزي سرتور سر راو باس نن د مسلمان خزه سرتور سرګرځي په بازارونو کې سرتور کسرګرځي او هغه کما چې تعلیم نه دی کړی هغه کې حیا شتا کمی چې تعلیم کو عقب حیا هغه لو پټي گزار کړ هغه نو ستونی د ځان نه لری کړ هغه جامې د بے حیاي جوړ کړي په هغه تعلیم دی اور ولګيږي کم تعلیم چې زنانه ته د بے حیاي لار کوي په هغه تعلیم دی اور ولګيږي چې کم تعلیم د زنانه نه لپټه گزاري مسلمان به په خپل لور هغه تعلیم کوي چې هغه د خپل لور لپټه په سر بحال وساتي قرآن وی په خپل ځانونو باندې لپټې واچوي او ستا لور تا داسې تعلیم ته وقف کړه چې هغه تعلیمو کې په لپټه شرمېږي هغه په برقه شرمېږي او دا د مسلمان لوی شکست دی کله چې د مسلمان ښځې لپټه گزار کړه دا غرق شو دا د تباہی په لار روان شو نن مسلمان په دې فخر کوي چې زما د لور سره پلانکې الګ د مردان دی او جنۍ د ثوابۍ دا په یو ځای باندې دواړه تعلیم کوي حیا پکې نشته د مسلمان لور دا او هغه په اشتلو کې د پردوا لکانو سره د میاشتو په یو کمره کې اوسېږي دا زما استاد تعلیم نن سبا دغه تعلیمي ادارې وګوره دا اصل کې د يهودو جالونه دي زمنګ د مسلمانانو نسلونه تباہ کړي پیغلین تباہ کړي ځوانان هم تباہ کړي لال شالتا د آیسو حالات وګوره د چرسو حالات وګوره اډی ته جوړی شوی تعلیمي ادارې د زنا حالات تلته وګور مسلمانانو په خپل بچو رحم کوي خپل بچو ته د الله کتاب لاس کې ورکه او د محمد رسول الله سنت لاس کې ورکه او کو تاسو سره د خصوصي چې زوی ته د یو څه خیمه تعلیم چې دنیا را لګټي دنیا بدل وګټي خو ایمان به وبېلي حیا به وبېلي غیرت به وبېلي په داسې مال زه کومه چې ایمان پکې نه غیرت پکې نه حیا پکې نه بهر حالونو چې کله سرتور سر زنانه نمرودیانو راويستي پرشتي د ټال نه اخوا شو بل طرف ته د آسمان پرشتو جړل اویل یا ربا نن پزمکه یو موحد دی هغه ورته روان دی یو موحد دی یو ابراهیم هغه ورته روان دی تمن ته آرډر وکړه چې موږ د ابراهیم مدد ته ورشو الله رب العزت پرشتو ته وی ابراهیم دسه هستی دا چې هغه د چانه مدد نه غواړي
زه تاسو ته اجازت کوم تاسو مدد لور شئ خو ابراهیم تاسو نه مدد نه غواړي دا هغه زما سره داسې تعلق دی چې هغه بالکل مخلوق طرف ته التفات نه کوي فرشتي رالی د بارانه فرشتي د سلی فرشتي رالی ابراهیم خلیل الله توي اے ابراهیم تمنګ ته اجازت وکا من با باران شروع کو دا اور با ختم شي تمنګ ته اجازت وکا من بستا مدد کو مدد ته ابراهیم ضرورت شتا هغه ته مدد ته ضرورت شتا خو تاسو مدد ته نه د الله مدد ته ضرورت اما الیکم فلا تاسو مدد ته ضرورت نشتا فرشتي او ته وی چې زمنګ نه مدد نه غواړي نو الله نه غواړه ابراهیم خلیل الله او ته وی الله ما ته ګوري الله ما ویني چې ابراهیم ور ته روان دی او زما په توحید باندې روان دی هغه به زما مدد کوي چې کله مشرکانو ابراهیم خلیل الله ور ته گزار کو دبرانه آسمانی आवाज را لې ډایرک درب د طرف نه لکه څنګه چې ابراهیم خلیل الله مینز کې مخلوق استعمال نکو ډایرک د الله نه مدد وغوښتو دغه سي ډایرک الله ورته आवाज وکړو یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم اے ورا یخشاو د سلامتیا والا یخشا په ابراهیم باندې مفسرین وی چې اول گزار اول आवाज شو دنیا کې چې څومره ورونه یا نار کونی بردا دا आवाज چې شو د دنیا ټول ورونو کار پرې خوست هر ور گرمایش پرې خوست یخش علی ابراهیم لفظ چې ویلو نور ورونو واپس گرمایش شروع کو کم چې د ابراهیم خلیل الله ور هغه یخ پاتش بیا مفسرین یو بل عجیبه خبره کوي چې الله تعالی باردا و سلاما یخش سلامتیا والا یخش خدا د سلام لفظ پکې الله نه ویلې نو ابراهیم تب پور کې د یخنۍ نه تکلیف ملاو شوه یخنی به زیاته شوه الله تعالی مناسب یخشا چې ابراهیم خلیل الله تا د یخنۍ نه تکلیف ملاو نشي دا زمونږ استادو مشران دي دا سی واقعا نه ده زما د نننی بیان مقصد داو چې قربانی خوم ابراهیمی نشانم را ژوندې کو خو عقیده می ابراهیمی جوړه کړي ابراهیم د ور د تدانګي د څه د پاره دانګي موتا په یو خخت زیبانه سر زخمی کو په یو خخت زیبانه ځان وجنو په یو لوی زیبانه رور وجنو د دنیا د پاره زما ستا ټولي دشمنیان دي ټول بغاوت دي د دین د پاره موتا هیڅ ته تیار نه د دین د پاره موتا بایکاټ نه دز د کړ د دنیا د پاره دی ابراهیم خلیل الله لوی کارنامې ذکر کړي کم چې قران ذکر کړي او ټولي د دین د پاره د دې د وجنه مفسرین وای ابراهیم ته الله خلیل ویل دا خلیل وتولی ویل دی ابراهیم ته خطیب سے وای چې ابراهیم ته الله رب العزت خلیل زکه ویل او د غټه غټه کارنامې کړې وي قرب نفسه للنيران وولده للقربان وماله للزيفان وقلبه للرحمن فاتخذ الله ابراهيم خليلا زکوت الله خلیل وی قرب نفسه للنيران خپل نفس ورته پیش کړو وولده للقربان خپل بچي قرباني ته پیش کړو ماوتا چاغه ګډ وډ چيلي ګډ او سوني باغی باندې چاړه راکا ګور پیګو ابراهیم خلیل الله په خپل بچی چاړه راخلې کچرتی هغه د ابراهیم د بچی قربانی د سي جاری وې زما استا بچ حال وې چې بچي بذبح کې
ما او تا نه خو چیلې غواړي ګډ غواړي پاغې کې مراله لټۍ وکړي مفتی صاحب دا یو ښکرې مات دی چې څنګه چل وکم او دا یو غوږی نیم نه چې څنګه چل وکم او دا لکې نیمه نه چې څنګه چل وکم چې څه سونډې بونډې شي حق الله ورکو هغې کې دا څیرې پیښې کو ابراهیم خلیل الله په خپل بچی باندې چاړه راکاږي قرب نفسه للنيران وولده للقربان وماله للزيفان خپل مالی ملمنو تسپارو دلیو اول ضیافت اول ملمستو دا ابراهیم خلیل الله کړي او د خپل دور خلکو باغت ابو زیفان ویلو د ملمنو پلان مفسرین وی بغیر ملمنه به خوراک نکو او چې ملمه به ملاو نشي یو میله پورې به ګرځېدو چې ربا ملمه وینم اری ولم چې خوراک رسو قرب ماله للزیفان وقلبه للرحمن زړی الله لور کړو فاتخذ الله ابراهيم خليلا پسونی ولو الله ابراهيم خليل الله رازدار دوست ما او تعالی پکار دی چې د خپل مشرانو یاد تازه د ټولو نه بنیادی شی عقیده ده چې ما او ته هغه عقیده خپل کو کوم عقیده چې د ابراهيم خليل الله چې زمنګ مشکل کوشا حاجت روا اولاد ورکول والا صحت ورکول والا عزت ورکول والا ذات صرف او صرف یو الله دی نه مړې چاله بچي ورکول شي نه ژوندې پیر صاحب چاله بچي ورکول شي بلکې ابراهيم خلیل الله عقیده قران ذکر کړی دا و اذا مرضت فهو يشفين کله چې ز په خپل بدن باندې بیمار شم اگر ال شفا را کوي ژوندې ابراهيم عليه السلام دی د پیغمبرانو پلار دی او وی ځان لزه شفا نشم ورکولې ژوندې پیغمبر صرف پیغمبر نه د پیغمبرانو پلار اسحاق علیہ السلام زوی دی اسماعیل علیہ السلام زوی دی یعقوب علیہ السلام نوسه دی یا یوسف علیہ السلام کړوسه او هغه وی چې زه بیمار شم الله تعالی شفا او ما او تا د مخلوق نه شفا غواړو قبرونو نه شفا غواړو چې عقیده درست شي بنیادی شی عقیده ده الله دې زمونږ او تاسو عقیده ابراهیمی نصیب کی وصلی الله تعالی